وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان۔ محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، دا شعرونه بار بار اوریدلی دي، بار بار د دې وضاحت هم شوی دی ذهن کې چې دا خبرې چې د محبت نه وایي د الله تعالی محبت مراد دی، دینه د الله جل شانه تعلق مراد ہے، دینه د الله تعالی نسبت مراد ہے۔ محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، په محبت کې د الله تعالی تعلق کې داسې زمانہ سړي باندې راځي زبان خاموش رہتی ہے، جب خو خاموش وي مگر دل روتا رہتا ہے، زړه الله سره مشغول وي، زړه الله ته متوجي وي، زړه یو لمحه هم چې د الله نه غافل نه، دا مطلب د دې شعر دی۔ ان محبت دې بدنام لفظ دی، بعض اوقات عشق مجازي ته او د خزو د لکانو محبتونو ته زړه متوجي شي، نه پیدا خو دې محبت لفظ سره ظلم دی، خو د الله تعالی د محبت حق دی، الله تعالی د محبت حق دی چې وای بنده زړه الله ته متوجي شي، دا زړه خو الله جوړ کړی دی، د زړه کې د احساسات او جذبات الله چولې دي، د محبت دا جذبات د الله چولې دي، دا خو د انسان د عظمت او د انسان د اشرف المخلوقات راز دی چې دته دا نسبت الله ورکړی دی چې د الله تعالی د محبت طلب وکړي شي، د الله محبت زړه کې پیدا کی، د الله محبت زړه کې ځای ورکی، دا د الله تعالی د محبت حق دی چې محبت دا جذبات په الله سره قربان کی، دا ډېر غټ نه ظلم دی، نه انصافي ده چې د محبت دا جذبات چې دی ګناهونو کې سره خرج کی، دا خو غټ ظلم دی، غټه بے وفایي ده، دا خو د الله حق دی، دا زړه خو الله جوړ کړی دی کنه۔ اهل دل آکس کے دل رامی دہد، حضرت والا رحمت اللہ علیہ شعر دے کہ اہل دل زړه والا د اولیاء تا اولیاء کرام تا اهل دل ویل کیږي، اهل دل ولی ورته اهل دل ویل کیږي، زړه والا، نو زړه خو مچو ماشي سره زړه شته دی، دا صرف اهل الله ته اهل دل ولی ویل کیږي، او حضرت فرمایي چې زړه ته د اهل دل ته اولیاء ته اهل دل زړه ویل کیږي چې دی زړه چې دی په الله قرباني، چا چې زړه پیدا کړی د مغل زړه ور کوي، کباړیا نه دی چې هر ځای کې کباړ خرڅي، هر چا زړه ور کوي، به خبره پوری زی صدر پوری زی معنا، او هر چا ته ګوري، هر چا زړه ور کوي، زړه پاش پاش 50 شکلونو ته وګدنو 50 ځای کې زړه ټوکړه شو، بیا دا سړی دام وي چې ماته سکون نه ملاويږي، ماته چین نه ملاويږي، ماته مالا خوب نه راځي، خوب بسنګ ورځي، په 50 ځای کې زړه ټوکړه دی۔ یو کس هغه همداسې قسمه خبرې وي، ما شروع کې نه ویل زما سر باندې درد راځي، مالا خوب نه راځي، زه ټینشن کې یم، ما هغه ته عمومي دعا کول ما چې ته حکیم ډاکټر لاړ شه، دا وکړه ډاکټر لم لاړو فایده نه کېده، دا پته نه شي خپل ویل که ما ورته ویل چې بھائی ته څه تعلقات دي، څه دي، څه لین دین دي، یونیورسټي طالب علم، یونیورسټي طالب علم، تاسو پته یونیورسټو کې څه کیږي، کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم وي، بے پرده زنانم ناستی وي، هغه چې دی هغه چرته چا سره دغه تعلق حرام تعلق چې اخیره کې دا پته ولګل مال خدای بندانو تا مخ کې دا خبر ول نه کوله، دا د حکیم کار نه دی، دا د ډاکټر کار نه دی، دا ته به همت کې دا تعلق ختم کو، هغه د نکاح رشتې ورستولې، مور سوز ورستولې، واغې انکار کولو، دلته کې د باندې وخت نه تیرېدو، او په دې بنیاد باندې د خوب نه ورتلو، سر باندې به درد او سټډي به نه شو کولې، مونځ نه شو کولې، مایل چې وای ترسو پورې دا مړ سپې او مړ پیشو دی کوی نه راوتی ني، دا کوی نه پاکيږي، کوی کې ټیوب ویل کې مړ چرګ پرې وتا، چرګ مړ شو، پیشو مړ شو، نو ترسو پورې دا مړ چرګ روخ کې ني، دا مړ سپې دی روخ کې ني، وبنه پاکيږي، اول بدار او باسي، بیا وصل 200-500 ورکی تر او باسي، یا مثلا که ماشین دا یو غنټه دو بچلې چا ګندو به تی باروزی، بیا به دس کیږي په دې وبو باندې، بیا به دې دس
دا اوبه به د څښلو قابلې کېږي، جامې پې وینځلی شي. تر څو پورې دا مردار سپی دی کې پروت وي دا اوبه نه پاکېږي. تعلق ختم کا. چنانچه مخلص و هغه تعلق ختم کو. مور ته یې وویل چې بس بیبي زما چې څه په قسمت یا به راته میلاویږي مه ورځئ. الحمدلله بغیر ډاکټر او بغیر دوی چې د فایده وشوه او هغه ته سکون سره د شپې خوب نصیب شو. سکون سره. وہی محبت میں کبھی ایسا زمانہ گزرتا ہے کہ دل روتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے. مطلب دارش